او زما د وطن مټو زه نن ډېر زیات خوشحاله شوم چې صابر صاحب درګۍ غوندې تحصیل کې دا کم پازیټیو اکټیویټیز کم ماشومانو حوالې سره ده دا یې ارینج کړه او یقین وکړئ که چېرې داسې اکټیویټي په ریګولر بیسس باندې کېږي نو د دې فایده به د راروان ټول راروان ځوانانو ته کېږي هر هغه معاشره چې په کمې کې جزا او سزا نه وي هغه معاشره ترقي نشي کولی که چېرې نن دا ګلونه دا ماشومان چې کوم زما مخې ته ناست دي که د دوی اپریسیشن ونه شي او د دې اپریسیشن سره سره د دوی والدین نه ونه وکړي ګوره د والد صاحب دپاره زه نن د دواړه والدین زویونه زما مخې ته ناست دي یقین وکړه چې دو ته چې کوم د دو په زړه کې نن دا کومه خوشحالي ده نو دا خو دا زړونه موږ دننه نه یو چې دننه په زړونو کې څه دي خو دوی چې نن څومره خوشحاله دي نو زما خیال دی دومره خوشحالي به دوی ته په ژوند کې نه وي میلاو شوي او والد صاحب واحد داسې یو پرسنالټي ده په ژوند کې زموږ د ټولې والدین دي الله تعالی ژوندي ساتي او څوک چې مړه دي الله دې هغو ته جنتونه نصیب کړي والدین واحد خاص کر والد دا واحد داسې یو پرسنالټي دی چې دا خپل زوی د ځان نه چوت لیدل غواړي لکه تاسو وګورئ په معاشره کې څومره خلک دی که نه هغه وایي چې یاره دا فلانې سړی دې زما نه ترقي ونه کړي دا فلانې سړی دې زما نه په هدو کې چوت لاړ نه شي دا فلانې سړی دې زما نه په تعلیم کې چوت لاړ نه شي واحد پلار داسې یو پرسنالټي ده چې دا غواړي چې زما د بچې دا دې زما نه په تعلیم کې هم سیوا لاړ شي دا دې زما نه په هدو کې هم سیوا لاړ شي دا دې زما نه په معاشره کې د ده نه زیات عزت کوي دا به صرف واحد والد دی بل دا پرځونه هېڅوک نه کوي دا نه د تره زوی کوي نه د ماما زوی کوي ایون رور یې نه کوي رور به هم د رور سره جیلسي سره واحد پلار چې دی دا په بچي خفه کېږي او د ترقي غواړي نن زه چې دا اینم دا دواړه والدین صاحبان الله تعالی دې کړي چې د دوی د بچي نور هم ترقي وکړي او د دوی په شان په کور کې زما مې والد صاحب دی ما ته اوس هم یاد ده چې هغه به زه د لاسه به نیولي مو سکول ته به بوتلم زموږ په وخت کې خو دا ټاټ او دا هم د ګورمنټ سکول دي نو سخته خو دوی تېروي د دې نه خو انکار نشته چې والد به سخته تېره نه کړي او د هغه زوی به اعلی مقام ته لاړ شي د دوی سختي د دوی تکلیفونه د دوی هغه مصایب بیا د مور تکلیفونه هغه رايوځي شي نو بیا د دې بچي نه یو ان پروډکټ جوړ شي او هغه ان پروډکټ ته بیا موږ وایو کامیاب انسان خو زه به دا وایم چې یوازې د دنیا د کامیابۍ لپاره دې والدینو ته زما دا درخواست هم دی چې یوازې د دنیا د کامیابي نه دنیا کامیابي به هم په یو لاس کې به هغه هم رالو خو د آخرت د کامیابۍ دپاره به هم دا بچي تیاروي د آخرت د کامیابۍ دپاره به دو دپاره مونځ اودس د دو پرسنالټي د دو ګرومینګ د دو د کپړو د دو د اودس د دو د هر یو شي خیال به یې ساتو که تاسو وایئ چې زما بچي دې یو پرفیکټ انسان جوړ شي نو د ده په ده کې به یو بیلنس ساتئ لکه تله نشته لکه چې دوه چابي جنۍ یو طرف ته ښکته شو نو خو بیا هغې ته یو انصاف هم نه وي ګډه وړي نو دا به داسې ساتئ چې دې کې به یو بیلنس ساتئ دنیا به مو له ښایسته کوئ آخرت به مو له ښایسته کوئ دا کم ماشومان چې ناست دي د دوی دپاره به انشاءالله بل پروګرام به هم صابر به یې ارینج کوي او په هغې کې به موږ نور ماشومان هم نامینیټ کوو او انشاءالله هغه به د دې دوو ماشومانو پکې نور هم ښه ماشومان نوځي دا یو دستور موږ کېښودو موږ یو روایات کېښودو په دې هیډ سکول چې انشاءالله چې کم سټوډنټ ښه کارکردګي کوي هغه ته به جزا سزا ملي داسې نه ده چې هغه ډېر ښه ټیلنټ سټوډنټ دی څوک کلاس کې تپوس نه کوي ما ته اوس هم یاد چې زما زه د ملکټ سکول نه ما میډهټ کړی دی ما په دغه کې ډېر ښه نمبر یې واخیستل نو ما هغه ټایم کې زما یو هیډ ماسټر ما 100 روپیز راکړي هغه ټایم کې نو هغه ما ته اوس هم یاد دي زما په ذهن کې اوس هم هغه فعل دي نو انشاءالله تاسو د دې سکول تاسو د دې معاشرې تاسو د دې تحصیل معماران یې تاسو چې څومره محنت کوئ د هغې به تاسو ته انشاءالله ریوارډ میلاویږي او بیا تاسو له خدای داسې پرنسپل درکړی دی صابر بھائی چې هغه خو د هغه نه هم زده کړه کوي او د هغه نه خو د روایاتو چې خلک سکولونه څنګه چلوي او په سکولونو کې بیا روایت څنګه انګیج کوي په هغې خو ماشاءالله دغه ښه ایکسپیرینس دی زما هغه ته هم ریکویسټ دی چې دا کوم روایت تاسو په دې سکول کې په هیډ سکول کې د دې سټارټ واخیستو دا اینډ نه پورې ورسوئ کم سټوډنټ چې قابلان دي هغه انکرج کوئ مخې ته یې راولئ او دا به انشاءالله د دې تحصیل درګۍ د دې مور پلار دپاره د دې سکول د مشر دپاره د دې ادارې د مشر دپاره به دا یو د یو نیک ثوابۍ د یو ښه نوم یو سبب به انشاءالله جوړېږي
زما موجودګي به انشاءالله تاسو ته وي به زه به بیا هم راځم. ما صابر وایي ته ویلي دي یو ډفرنټ ټاپک دی چې هغې ته موږ وایي د ماشومانو ګرومینګ، د ماشومانو پرسنالټي ډفرنټ، په هغې به زه تاسو سره خبرې کوم. د دې ټاپک نه هټ کې په هغې به یو ورځ انشاءالله زه راځم، یو 20 منټه 30 منټه به تاسو والم. امید د الله نه دا دی چې تاسو به دا کم هلې ځلې چې دي، دا کم روایت چې دي، دا کم د سټوډنټ د بهترۍ لپاره چې تاسو دا څه وکړه څه کوئ، دا به جاري وساتئ. ډېره مهرباني.